السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. عزتمن مسلمانانو، الحمدلله ثم الحمدلله. مسلمانانو ته الله جل شانه د رجوع نیو توفیق ورکړي. الله جل شانه دی دا عبادت زمون قبول کی. رمضان المبارک میاش دا هم شهر الله دا الله میاش دا پکار دا میاش ته ټولې دا الله دی، خو پکار دا چې دغه میاش د عبادت لپاره خاص شي. خپل کار به کې سړی کم کوي او د شوروز کې زیات تر وخت د ټوله میاشتې ترتیب داسې چلیږي چې په هغې کې د الله جل شانه عبادت ډېر وي. روژې فرض دي او تراویح حضرات اهل علم وی سنت مؤکد دي. د قرآن کریم مناسبت چې دا د الله جل شانه کلام دی، د الله خبرې دي، او دا چې څنګه فسید الرسل خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم باندې الله جل شانه نازل کړو، هم هغه سي دا قرآن محفوظ دی. نو د رمضان او د قرآن پاک په خپله کې ډېر مضبوط مناسبت دی. د دې تلاوت ډېر په کثرت سره کول پکار دی، او مناسبت د رمضان سره د قرآن پاک دا دی چې د رمضان د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د قرآن پاک نزول چې شروع شو دا میاشت د رمضان و. دغه وخت روژې فرض نه وي، ځکه چې د نبوت ابتدا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې لومبۍ وحی پرې راغله، لیکن میاشت د رمضان و او دا میاشت وی قرآن کریم کې الله جل شانه د میاشت مبارک فرمای دا رمضان هم دغه رمضان د ابتدا نه و، او شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیه، رجب، شعبان دا میاشت وی. قرآن پاک کے اللہ پاک فرمائے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. د میاشتو شمیر او د میاشتو تعداد د الله جل شانه بنزدې دا 12 دی، او دا عجیبه خبره ده چې د دین علاوه نورو حسابونو کې کوم میاشتې دي نو هغه هم دغسې د محرم، سفر په شان تعداد د هغې 12 دی. لیکن دین مراد قرآن پاک کې دلته دغه چې موږ ته اسلامي میاشتې وایو قمري، او د هغې نومونه دا دي چې کوم ما ستاسو په وړاندې واغشته دا نه مخکې نه وي. په دغه رمضان په میاشت کې الله جل جلاله روژې فرض کې رستو بیا میاشت د رمضان مخکې وه
میاشت د ذوالحجې مخکې نه وه، حج پکې فرض شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه پس په هغې باندې وحي راغله. نو په دغه میاشت کې د وحي ابتدا شوې ده او ړومبي آیتونه چې الله جل شانه په سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړي هغه د سوره اقرا آیات. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دی پورې دا آیات نازل شوي. دا ټول صورت په یو ځای نه دی نازل شوی. کلا ان الانسان لیطغى دا بیا رستو وحي سره راغلی. نو مارس کولو چې د قرآن کریم ابتدا چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شوی ده دا په رمضان کې، او قرآن کریم چې یکمشت په یو ځای نازل شوی دی د لوح محفوظ نه. الله جل شانه جدا نظام دی او دا الله په نظام باندې مونږ نه پوهیږو، صرف په هغه څیزونه پوهیږو چې مونږ ته زمونږ پیغمبر ویلي دي او هغې ته الله جل شانه د وحي په ذریعه فرمایلي چې دا الله جل شانه دا نظام څنګه چلی. دا الله جل شانه دا کلام دا الله جل شانه څخه او بیا الله پاک دا یو لوح دی، یو تخته ده، لکه څنګه چې ماشومان په مکتب کې په تختې باندې خط لیکي، لاس کې وړي راړي. نو زه بلا تشبیه صرف دومره ویم چې څنګه په هغې تختې باندې لیکل کېږي دغسې د الله جل شانه یو تخته ده. دا څنګه ده او کیفیت یې څنګه دی او څومره ده الله جل شانه ده پته. دې ته لوح محفوظ وایي. قرآن کریم کې د دې ذکر دی او دا چې څه کېږي دا الله جل شانه سره په دغه لوح محفوظ کې درج دی. انسان څومره ټوپونه وایي، څومره منډې وایي، یو کار کول غواړي هغه نه کېږي، هغې کې درد دی. او همدغې ته تقدیر وایي او په تقدیر باندې زمون ایمان دی. والقدر خیره و شره من الله تعالی. تقدیر باندې ایمان دی زما چې خیر او شر دا دواړه د الله د طرف نه دي. کوم خیر چې د انسان په قسمت کې لیکلی دی هغه د ته راورسي په اسانه. کوم خیر چې د انسان په قسمت کې نه دی لیکلی که دی ډېر ټوپونه وي هغې ته دی نه رسي. کوم شر چې د انسان په تقدیر کې لیک دی الله دې موږ د شر نه وساتي هغه ده ته رارسي. او که دی ډېر ځان بچ کوي، ډېرې منډې ووایي، ډېر د حفاظت حصار دیوالونه قلاګانې ځان نه تاو کړي نو دی د هغې نه ځان نشي بچ کولی. او چې کوم یو شر هغه د چا په قسمت کې نی لیکلی که بل کس ډېر وغواړي چې دی په دې شر کې مبتلا شي هغه نشي مبتلا کولی. دا هر څه د الله جل شانه په قبضه قدرت کې. هغې کې دا هر څه لیک دی، دې ته لوح محفوظ وایي. قرآن کریم کې هم دې دپاره دا ټکی استعمال شوی دی، فی لوح محفوظ. محفوظ معنی چې د هغې حفاظت شوی او دې لوح ته محفوظ ځکه وایي چې دا د هر مخلوق نه، که هغه انس دی، که هغه جن دی، پیری دی، غټ غټ پیریان دیوان، او که هغه فرښتې دي چې هغه بیا ډېرې زورورې او طاقتورې الله پیدا کړي دي، او که د هغې نه علاوه هر قسم مخلوق چې دی آسمانونو کې دی، پورته دی، ښکته دی، یو کس هم په هغې کې د لوح محفوظ ته داسې نشي کتی لکه د ماشومانو غوندې تاو کي او بیا ترې نه څه شی راواخلي. نه، هغه د الله جل شانه په اجازت سره چې کومې فرښتې الله جل شانه د هغې ډیپټي لګولي د هغې ته الله پاک وایي او هغسې کوي. نو عرض مې دا کولو چې د لوح محفوظ نه الله پاک دا قرآن پاک نازل کو سماعی دنیا ته، نو دا هم په رمضان کې و. د رمضان د میاشتې سره تعلق ډېر دی او عجیبه دا ده چې د انسان کې الله جل شانه
حیوانی صفات هم پیدا کړي دي او په دغه انسان کې الله جل شانه ملکوتی صفات هم پیدا کړي دي. یعنی د فرښتو خویونه هم پکې شته او د حیوانات هم پکې شته. خوراک سکاک، بول و براز، سملاستل دا د حیواناتو صفات دي. او عبادت، مز، د الله ذکر، تسبیح، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله دام دی ویل شي. او د دې بنیاد او مادي هم په انسان کې شته او دا ملکوتی صفات دي. ځکه چې هغه سیس فرښتې نه کوي، خوراک سکاک، بول و براز، توالد و تناسل، نسل پیدا کول، دا فرښتو کې نشته. فرښتې الله جل شانه براه راست په خپله پیدا کوي. الله جل شانه په هغې ښه پوهېږي څومره تعداد دی د فرښتو، په هغې کې مقرب فرښتې معلومې دي، لیکن هغې توالد او تناسل په ذریعه نه پیدا کېږي لکه څنګه چې انسان، غوا، غوی، نور حیوانات دا پیدا کړي. دا په انسان کې حیوانیت دی، په فرښتو کې دا نشته. فرښتو کې مز، سجده، رکوع، قیام، قاعده، تسبیح، تحمید دا شته دی او هغه په انسان کې مشته. دا کارونه کولی شي. دا پکې ملکوتی صفات دي. چې کله د انسان د رمضان په میاشت کې د خوراک سکاک نه کوي، سحر نه تر ماښامه پورې، طلوع فجر نه والی غروب شمس پورې، د ټوله ورځ دی د دې څیز نه ځان بچ کړي، د فرښتو سره مشابهت پیدا شو. او ځکه قرآن کریم په دې حالت کې لوستل د الله جل شانه ډیر زیات خوښ دی. د پرواز اوچت شو دی وخت کې او د کله کله په دې سره، په دې عباداتو سره د مقام او مرتبه او د افضلیت او د شرافت نورم ډیر زیات شي. فرښتې مقدس مخلوق دی، لیکن دا غي ترقی نه کیږي چې څنګه الله جل شانه پیدا کړي هماغسې دي. چې کومې فرښتې ته الله جل شانه کوم مقام ورکړی دی، هغه په هماغه مقام کې د باس. حضرت جبرئیل علیه السلام فرښته ده. قرآن کریم کې داغه تذکر راځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې راځي، انبیاء کرامو سره وحی راړه، لیکن هغه چې خدای څنګه پیدا کړي دی هماغسې ده، داغه ترقی نه کیږي. او د مسلمان مؤمن ترقی د اعمالو په ذریعه باندې کیږي، د تقوا کې ترقی کیږي، د قرب الی الله کې ترقی کیږي، او د په نورانیت کې ترقی کیږي، د په روحانیت کې ترقی کیږي. د چې څومره په برزي دی تلی شي، الله جل شانو دې پیدا کړی داسې دی. او دغه په ده کې چون کې حیواني صفات هم شته، نو دی پخکت هم ډېر راتلی شي، پخکت هم راتلی شي، تنزل هم په دې کې راځي. او کله کله دومره ښکته راشي چې دی د حیواناتو نه بدتر شي. یو ملحد شاعر د غل په باره کې ویلو چې دا عجیبه قانون دی چې د 100 درهمو په عوض کې د سړي نه د بني ادم نه لاس پرې کېږي او ښی لاس دې پرې کېږي. د غل لپاره قطعیت حد دی، لاس به پرې کوي. نو هغه حیرانېږي چې 10 درهمه څه حقیر شی دی، سپک شی دی، معمولی شی دی، او لاس څومره قیمتي دی، دا څنګه؟ نو حقیقت کې خدا خبره کول دا د الله جل شانه په قانون باندې او په قانوني شکه باندې اعتراض کول. یو مسلمان مؤمن دا ملحد شاعر او په اشعارو کې دا خبره کړي. مسلمان مؤمن شاعر هغه د جواب ورکړی دی چې کله اذا كانت امینة فكانت سمینہ، جب یہ ہاتھ امین تھا اس وقت اس کی قیمت تھی، انتہائی قیمتی تھا، اور جب یہ ہاتھ خائن بن گیا تو اس کی قیمت ختم ہو گئی. چې کله دا امینو امانتدارو دا هغه ځای ته نتلو چې کوم ځای ته د دې تلل مناسب نه دي، پردی مال غلا کول وغیره وغیره. دغه وخت کې د دې قیمت ډیر زیات و،
او چې کله په دې کې خیانت رالو نو دغه وخت کې دا سپک شو. اسې چې دا لاس یو ظالم د چا نه پرې کړي نو د هغې دیت هغه 50 اوښان دی، 50 اوښان. او چې کله غلا وکړي نو 10 درهمه کې د نه بیا دا لاس پرې کړی کړي. دغه انسان په ښکته راځي، دا په بر ځي، د ده ترقیم کېږي، د ده تنزلم کېږي. دا د فرښتو نه کېږي. فرښتې مقدس مخلوق دی. انسان خطا کوي، کولی شي، او فرښتو نه خطا نه کوي. انسان د الله جل شأنه نافرمانی کوي او فرښتې د الله جل شأنه نافرمانی نشي کولی. دغه وجه ده چې په کائناتو کې افضل ترین انبیاء دي. په انبیاءو کې سید الرسل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو په دې کائناتو کې فرښتې هم شته، د هغې نوم افضل. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه بیا افضلیت هغې ته ثابت دی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات. بعضې الله جل شانو درجې ډېرې اوچتې کړي دي. مفسرین په هغې کې لیکي سید الرسل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دته چې الله جل شانو کوم افضلیت ورکړی دی بل چاته نه. عرض مې دا کول زما عزتمنو چې د رمضان المبارک د میاشتې سره مناسبت د قرآن پاک ډېر زیات دی. اجتماعي مجموعي نزول هم د قرآن په دې میاشت کې شوی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دا قرآن لږ لږ نجمن نجمن قسطن قسطن سورتن سورتن آیاتن او آیتن او جزء من آیه دا نازل شوی دی په 23 کالو کې. نو د دې ابتدا هم په رمضان کې شوی. نو د قرآن کریم تلاوت ډېر په کثرت سره کول پکار دی، ډېر زیات کول پکار دی. خوش قسمت دي هغه خلک چې د رمضان په میاشت کې د هغې تعلق د قرآن سره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم غونې ذمهداري په بل چا نه راغلي. هغې ته چې الله جل شانه کومه ذمهداري سپارلې وه د ټول عالم دپاره پیغمبر جوړ کړی و. د ډېره لویه غټه ذمهداري ده. د دې بوج اوچتول هغې دپاره الله جل شانه هغې پیدا کړي، بل څوک نشي کولی. سره د هغې به رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان کې د قرآن پاک دور کولو صرف او صرف دې ته بناستو او جبریل علیه السلام به ورسره او په هر رمضان کې به خپله څومره وي هغه بېله خبره ده. جبریل علیه السلام ته به یو ځل قرآن پاک اورول، لکه څنګه چې یو حافظ بل حافظ ته اوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هر څه نه ځان فارغ او بیا به جبریل علیه السلام سره ناستو چې په کوم کال باندې وفات کېدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ربیع الاول کې د هغې نه مخکې رمضان چې کوم وروستی رمضان و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې، په هغه رمضان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن پاک 2 ځله اورولی. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو په اتباع کې د صحابه کرام خپل حزب احزابو یعنی یو کوټه مقرر کړي و ځان دپاره چې زه به په 24 غنټو کې دومره تلاوت کوم او زه به د شپې په تهجدو کې دومره تلاوت کوم. دا به صحابه کرام ولاړو کور کې جمعات کې جنگ ته ولاړل، د کافرو سره به جنګېدل، بیا به د شپې د الله جل شانو په مخ کې به د خپل حزب د تلاوت پوره کولو په مس کې به ولاړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صدیق اکبر سره خبرې وې، زم وسرم خبرې د دواړو سره وې، او د عمر صاحب تواضع د خپل ځان رستو ذکر کړي وی چې کله خبرې ختم شي د شپې ماسختن رستو ضروری خبرې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مبارک پاسېدو وی قتل نو بتیار کې یو کس ولاړ دی، आवाज راځي د قرآن پاک، د الله رسول هغې ته ودرېدو او هغه اورېدو په مسکې ولاړ دی، په زور قرآن وی او رسول الله صلی الله علیه وسلم اوري. پیغمبر علیه السلام مونږ ته وفرمایل چې څوک تازه قرآن اورېدل غواړي نو د عبدالله بن مسعود قرآن دی واوري. دا د هر چا سعادت مندي ده، خوش قسمتي ده چې الله جل شانو هغه ته یو کمال ورکړي. قرآن کریم چې څومره په خوند سره ووایي ویل پکار دي،
څومره خوند سره او خوشوازی سره. دا د الله جل شانه کلام دی. کریه آواز سره قرآن مه تلاوت کو چې ستا د آواز نه د بل نفرت پیدا شي. قرآن خو د الله کلام دی، خوند کوي، لیکن تی داسې لهجې سره وی چې بل وی چې د آواز نه رایستی نو خبو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک تازه نه مراد چې په ما باندې به وحی نازلې ده هغه چې قرآن غواړي اورېدل نو د عبدالله ابن مسعود نه دی و. بیا مبارک ولاړو چې کله هغه په قیام کې قرات ختم کو، رکوع، قوما، سجده، بیا قاعده باندې کېناستو، سلام یې وګرځولو، بیا دعا غوستا. دعا دینه معلومه شوه چې نفلو پسې هم دعا کول پکار، موس پسې دعا کول، نیک عمل پسې دعا غواړه. متکبر جوړېدل نه دي پکار. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان الذين یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. دعا پسې متصل ذکر کړی دی چې څوک تکبر کوي، لوی کوي زما د عبادت نه، زه به دی جهنم ته داخل کړم. او د دې نه مخکې ذکر د دعا کړی دی. دعا عاجزي ده، دعا تذلل دی. فقیر او سائل چې چاته لاس وړاندې کړي چې ما ته څه راکړه، یو 10 روپۍ راکړه، هغه ځان دغه وخت کې انتهایي ذلیله کړی. سوال کول د دې وجنه الله جل جلاله او د الله رسول د مخلوق نه منع کړی دي. مخلوق نه سوال مکو. ځکه په دې امت کې ډېر ښه افراد نارینه زنانه داسې دي چې نهارې پې راتلې لیکن چانې سوال نه دی. سوال له الله جل شانه نه کول پکاري. ولې په سوال کې سړی انتهایي ذلیل شي. کله کله غټ سړی سوال کوي. زمونږ غټې ادارې حکمرانان هم د نورو خلکو نه سوال کوي، قرض ماته راکړه، په سود باندې راکړه. دا سوال دی. 10 روپۍ غوښتل هم سوال دی د بل نه، او دا هم سوال دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوال په باره کې دومره سخت الفاظ وفرمایل چې صحابه به بیا چاته دام نه وي، حالانکه دا کولی شي چې د یو صحابي به پاس باندې سور شو او چابک به ښکته پرېوتو، چابک چې اس به یې پېښړلو، نو بیا به په خپله د اس نه کوز شو، ملګري به ښکته ولاړو، هغوی ته به دا نه وي چې دا ماته راکړه. مونږ خو خراب خوند نغښتی دی په کور کې، بهر یو ځای بل ځای دا شی راړه دا کې، دا مو هغوی نه کول. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو خود دا غین علاوه په دې امت کې صحابه کرام په کثرت سره هغوی قرآن پاک سره تعلق. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې دعا ته لاس پورته کړل نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل روغنی سل تعطا، سل تعطا، مانگ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے دے گا. اوس غواړه چې څه غواړې الله به درکوي. مطلب دا دی چې دا تلاوت او دا مونځ چې تا وکړو نو دا قبول. او صحابه کرام به دې پسې رس کېدل. مونږ خو دا سره چې د دنیا سے شی ماته ملو شي. صحابه کرام عبداللہ بن مسعود سے وہی کاش مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میری یہ 2 رکعتیں اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے. ماته دا پته ولګي چې زما دا 2 رکعتونه الله جل شانه سره قبول شوي دي، زما بیړه پورې ده. قبولیت ډېر لوی شی، دا د قبولیت دلیل دی. دا الله رسول بشارت ورکوي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایل نو چې سحر شو شپه تېره شوه نو ما وی چې زه به دا زیر عبدالله بن مسعود صاحب ته ورکوم چې زه راغلم ما ورته وی چې د الله رسول ستا باره کې دا فرمایلی دي. هغه وی چې دا زیر ما ته تا نه مخکې صدیق اکبر را کړی دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې ما وی چې باس د ده نه زه نمبر نشم وړی چې کوم کار کې ګورم دی زمانه مخکې د صحابه و ریس مقابله و په دې کې و. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي عام د دنیا کس، دا دنیا څه شی دی؟ تکاثر، تفاخر، یو بل نه مخکې کېدل، یو بل سر ریس لګول دنیا کې ده. د صحابه و ریس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحبت په برکت سره مقابله او د یو بل سره منډه هغه په طاعاتو کې وه، هغه صالحو اعمالو کې وه.
هغه په حسناتو کې و. نو عرض مې دا کولو چې صحابه کرام به ولاړو د هغوی حزب چې کله به د څه انتهایی ضروري کار د وجه نه د کوم یو صحابي نه هغه حزب پاتې شو، هغه مقرر مقدار د قرآن پاک د تلاوت، بیا به ډېر خفه و، د هغې صدمه به ډېره زیاته. بیا زمونږ کابرینو په دې امت کې دغسې را روان دي. زمونږ کابرین د قرآن کریم سره تلاوت د شپې د ورځې او بیا په رمضان کې ډېر زیات. امام شافعي رحمه الله، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام بخاری رحمه الله، غټ غټ ائمه کبار مجتهدین د دې د قرآن پاک تلاوت د محض تلاوت دا ده. کله کله بعضې خلکو ته شیطان په زړه کې دا خبره واچوي چې په ترجمه یې نه پوهېږي نو بیا تلاوت ولیکي. نه، چې په ترجمه یې نه پوهېږي بیا تلاوت کوي نو بیا پکې اجر دی. دا دومره عظیم کلام دی چې نورې خبرې ته بیا پوهېږي پې نه وکې یا اورې نو فایده یې نشته. او قرآن کریم باندې چې ته نه پوهېږي ترجمه یې تا ته نه درځي، په خپله تلاوت کوي یا د بل نه اورې په دې کې اجر دی. په خپله تلاوت کوي پکې اجر دی، د بل نه اورې په دې کې اجر دی. زه حیران شم هغه مسلمانانو ته سپینګیري بوډاګان چې کله په آخر عمر کې کار نی نو کله په لار کې په یو ګوټ ناستی، کله په بل ګوټ ناستی، کله یو ځای کې پیتاو ته ناستی، کله بل ځای کې، لیکن یو حافظ ته د قرآن کریم تلاوت کوونکي ته ناظر خان ته دا کله نه دی ویلي چې ته قرآن پاک بچې ووایه زه د غوږ کېدم. حالانکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. که ته خپل قرآن نشي ویلی بل خو یې وایي. داسې قاری، داسې حافظ، داسې مسلمان وګوره چې هغه صحیح تلفظ سره قرآن وایي، هغه ته وایي چې ته تلاوت کو او لږ په زور وایه چې زه یې اورم. داسې ټایم کې چې بل څوک مونځ نه کوي، څوک ودنې دي، د چا په عبادت کې د هغه په خوب کې په آرام کې خلل را نشي. دا د هغه نه اوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ته یو ځل وایي چې اقرأ، ته قرآن پاک وایا زه یې اورم. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په سترګو کې اوښکې راغلې. ورته وایي چې یا رسول الله اقرأ علیک انزل، اقرأ علیک انزل، میں تلاوت کروں، میں قرآن پڑھوں، حالانکہ قرآن کریم تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، په تاسو نازل شوی دی. مطلب دا دی چې قرآن کریم چې تاسو وایي نو ډېر خوند کوي. او یقیني خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې قرآن به څومره مزه و. نو سترګو کې اوښکې د دې وجې راغلې چې تاسو دومره لویه هستي و بیا ما ته وایي چې ورته یې وفرمایل چې او زه خوښوم چې ته تلاوت کې او زه ستا تلاوت ته غوږ کېدم او زه یې اورم. دا څومره لوی سعادت دی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. او په دې کې زمونږ مسلمانانو دپاره څومره لوی درس دی، تعلیم دی چې چا قرآن پاک نه دی ویلی. بعضې سړی وایي ما نه دی ویلی، نو ته دا خو کولی شي چې د بل نه واوري، لیکن تا کله یو صورت ته څو آیاتو ته غوږ نه دی الا ماشاء الله که چېرته داسې ډېر کم. قرآن کریم اورېدل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. عبدالله بن مسعود صاحب نه اوري، جبرئیل علیه السلام نه اوري، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. او قرآن پاک په اورېدو باندې هماغسې اجر دی لکه څنګه چې تلاوت کولو باندې دی. دا بله خبره ده چې اجر کې فرق وي. لکه قرآن کریم چې مصحف کې وي د دې اجر ډېر زیات دی، چې پکې وي چې په یاد وي نو د هغې اجر د هغې نه کم دی. د یاد او د حفظ بیا بل سعادت دی، هغه دا دی چې تا سره قرآن نشته دی نو هم ویلی شي، او ته په موس کې ویل غواړې نو هم ویلی شي. په موس کې اوس قرآن چې تا سره لاس کې نیولی نو نشي ویلی. او چې ته حافظ نو نفلو کې وایه، سنتو کې وایه، په فرضو کې وایه، په تراوو کې وایه، ټوله شپه ولاړې وایه چې حافظ دا غیر حافظ نشي کولی. لیکن پکې ویل قرآن پاک په مصحف کې ویل د دې اجر په نسبت د هغې ډېر دی. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې قرآن کریم زمونږ اکابر د امت بیا امام ابو حنیفه رحمه الله مناقبو کې لیکلي دي، او دا مناقب هغه په خپله نه لیک. مناقب نه مراد حالات زندگی، مناقب هغه کې چې کوم ښې خبرې وي، صفات، هغه حنبلي مذهب والوم کتابونه لیکلي دي،
شوافی هم لیکلی دي، مالکی هم لیکلی دي، احناف خود پریدا د امام سے په حالات. امام ابو حنیفه رحمه الله صرف یو عالم فقيه مجتهد نو، بلکې هغه ولی الله. دغه سي زمونږ نور کابر ائمه امام ابو حنیفه رحمه الله پر رمضان کې یو شپې ته قرآن پاک ختمونه کول، یو د ورځې یو د شپې یو په تراو کې. باقی دا بیل خبره ده، بعض سړی دا سوچ کوي چې زه ټول رمضان کې یو نشم کولی. نو د هر چا خپل سرعت رفتار دی، جیازم رفتار کوي او تا په سرلونیمو غنټو کې جدي ته ورسي او کم 5 غنټو کې دی ورسي، او موټرم رفتار کوي دا غي نه رفتار کم دی، او ټانګم رفتار کوي هغه چې څومره منډه وي دا غي نه موټر نه رفتار کم. سیکل باندې سړی زی هغه بیا دا غي نه کم سي، پیاده چي زی هغه سیکل باندې برست. دا خدای الله جل شانه ورکړه د دین دی چې چاته سره د دې چې په لږ وخت کې هغه ډیر زیات تلاوت کولی شي او بل کس هغه په ډیر وخت کې دا غي لسمه برخم نشي کولی. بهر حال امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام مالک رحمه الله، مولانا قاسم نانوتی رحمه الله بارک راضی چې حج تلو په سمندري جیاز کې سوکونه حافظ او رمضانو په باندې رالو په جیاز کې جدلل. نو په سفر کې چې کوم ځای روان شي او قران پاک یادول شروع کړي، زمونږ په دې قافله کې خو حافظ نشته، قران پاک یادول شروع کړي، سپاره سپاره به درز یادول، بیا به د شپې په تراو کې وي، د شپې به په تراو کې وي. قرآن پاک زده کړه، د قرآن کریم حفظ، دا د دې امت خصوصي نشان دی، فضیلت دی چې الله جل شانه دې امت ته ورکړي. اناجیلهم صدورهم، تورات کې، په انجیل کې، په هغه آسماني کتابونو کې چې موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام او نور انبیاء باندې نازل شي، او په هغه کې دادي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیغمبر وي او داغه امتیان به داسې وي چې داغه هغه کتاب په هغه پیغمبر چې نازل شوی هغه به داغه پسینو کې محفوظ وي، پسینو کې به محفوظ وي. هر مدا کول د ما عزتمند چې قرآن کریم تلاوت دا په کثرت سره کول پکار. قرآن پاک یو آیت هغه ما تاسو په وړاندې ولستم، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، او پیغمبر به وی یا رب اے زما پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، زما دی قوم دا قرآن تر کړو پریخو. اسینی چې دا گفت دا زمون مبارک وي، الله مدې وساتي. دې سړی قرآن پریخو، دې سړی قرآن پریخو. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی او کوي به، او د دنیا سره تعلق ته او د آخرت سره، او د کافر په باره کې او د مسلمان په باره کې دوه قول دي. یو قول لا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکی مشرکین ته دعوت ورکول او غیب د قران پاک په باره کې مختلف خبرې کول او تکذیب به کول چې دا د الله کلام نه دی، دا د داسې جوړي او فلان کی سره کینی او غو تخی او داسې تکذیب به کولو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یوزل الله جل شانه ته دا ګلې وړ د خپل قوم د کافر او مشرکینو، ان قومي هذا القرآن مهجورا، اے ربا زما دی قوم د قران پاک پرې خطر کړو، ما بوتوی دی ناغشتو دی بدیت شاک. دویم قول لا دی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم رستو وی په آخرت کې، په قیامت کې به وی ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، زما قوم یا الله دا قرآن تر کړو پرېخو. بیا د دې مطلب بسی مفسرین دواړه قول ذکر کوي. یو قول لا دی چې د دې مطلب دا دی چې د قوم دا منلو نه، یو سړی قرآن پاک نه مني داغه د اسلام سره تعلق نشته. د قرآن کریم منکر دا مسلمان هرگز نشي پاتې کېږي. نو مهجور هجر د قرآن دا دی چې دا منلو نه، یا قرآن پاک یو صورت نه مني
دام د قرآن پاک ترک ته. یا قرآن کریم دا نه مني چې دا اصل قرآن نه دی، دا اوس چې کوم پروت دی. زمونږ دا عقیده ده چې دا ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را روان دی. دنیا خلق په لکونو افراد مشران کشرانو ته ورکوي چې بچی دا قرآن دی، استاد شاګرد ته وایي، پلار زوی ته وایي، مشر کشر ته وایي، په تواتر سره دې ته تواتر وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث په خپل قرآن په خپل ځان باندې گواه دی. نو چې څوک وایي چې دا قرآن اصل نه دی، د قرآن پریخه. چې څوک وایي دا قرآن کم دی، اصل قرآن د دینه ډیر دی، د قرآن پریخه. چې څوک وایي دا قرآن زیات دی، نو د قرآن پریخه دی. کمې بیشه انکار دا ټول په دې کې راځي. دغسې د قرآن پاک د ترکولو د هغې دا معنی ده چې یو سړی د قرآن کریم معنا نه مني چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د صحابو او د تابعین د مفسرین په توسط سره را روانه دم قرآن پریخه دی خپل معنا بیانوي. دی چې کوم معنا بیانوي په درس کې نو دی وایي دا معنا تر اوسه پورې چا نه دی کړي. نو هلکه دا دین اوس نازل شو، قرآن کریم خو اوس نه نازل شو. قرآن کریم په سید الرسل نازل شوی دی او هغې معنا هم بیان کړي ده. ثم ان علینا بیانا، قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ته چې جبریل وی قرآن پاک راړي تا څخه، نو تا هغې ته غوږ کېده، فاستمع، اوره په غور سره. او چې کله بیا هغه ووایي ختم کی وحی ختم شي، نو د هغې ستا په ژبه جاری کول دا بیا زمونږ کار دی. حضرت عبدالله ابن عباس صاحب د دې تشریح کړي ده. بخاری شریف کې په 2 صفحه باندې حدیث دی چې د دې ستا په ژبه جاری کول دا زمونږ کار دی او د هغې بیان دا زمونږ کار دی. دې نه معلومه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث چې هغه د قرآن پاک بیان دی، د هغې شرح ده، د هغې وضاحت دی، دا هم د الله جل شانه د طرف نه. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دا سه فتنی دی اوس په دې دور کې چې تا ته وایي قرآن وایا، حدیث نشته، حدیث خطا دی. هلکه چې ته صرف قرآن اخلي، د قرآن کریم تشریح به څنګه کې؟ د هغې په تشریح باندې صحابه نه پوهېږي، عرب پې نه پوهېږي، ته پې پوهېږي. حضرت عدی ابن حاتم د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، هغه فصیح عربي ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې کس دی. او د روژې په باره کې د آیت باندې عمل هغسې نه چې څنګه د الله رسول کول. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید داغا کالے داغے سے ممتاز ہو جائے. خوراک کاک کوي تر دې چې تاسو تسپین مزه د تور مزي نه بیل ښکاره شي. نو عدی ابن حاتم به په دې عمل کولو، نو ځان سره به مزي ایښي د شپې چې کوم ځای به سملاستو، بیا به تر هغې پورې خوراک څکاک روا ګڼلو، دا مزي به یې داسې ایښي سپین او تور. نو چې کله به د اسمان رڼا دومره شوه چې هغې کې به پته لګېده چې دا تور دی او دا سپین دی، نو بیا به وی چې بس دی روژه شروع شو. حالانکه دغه وخت کې به په سبا راختو باندې تقریبا نیمه ګنټه او 40 منټه اوړېدلي وو، ځکه چې عین څه سبا راختو په وخت کې د تور مزي د سپین مزي بلتون څوک نشي کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شاوی دا د خاتم تایز ویوخه عدی ابن حاتم رضی الله عنه. پیغمبر علیہ السلام ته شاوی چې یا رسول الله دا عدی خو د قرآن پاک په دې آیت باندې داسې عمل کوي چې تاسو مونږ ته هغسې نه دي ویلي، تاسو خو مونږ ته دا ویلي دي چې شپه د ورځې نه ممتازه شي. ورځ راوخته او شپه لاړه په بره، رڼا راوخته نورخاته طرف ته، طلوع فجر، تاسو د هغې نه دا مراد اخیستی دی، خو بل شان عمل کوي. څه کوي؟ دا عدی راوغوستو. بیا عدی ته په دې آیت څنګه عمل کوي؟ یا رسول الله مزي میخي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي خیط الابیض او خیط الاسود. خیط مزي ته وایي، ابیض سپین ته وایي، اسود تور ته وایي. دین دا معلومه شي چې قرآن کریم کې د ظاهر نه علاوه کنایات استعمال شوي دي. بعضې داسې الفاظ چې د هغې لفظ یو وي معنی یې بله، هغه د الله رسول متعین کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستا د بعضې روایتو کې راځي چې دا بالغ د ډېر پلن دی چې شپه ورځ پکې ځایږي،
او یا دا فرمایل انک لعریض القفا ستا سټ خو ډېر غټ دی چې شپه ورځ تې لاندې موزي به سټ لاندې دې نه مراد خو د الله بنده ورځ ده او شپه ده چې شپې اخري جنګ لاړی شي په بره او د ورځې ډومبنۍ جنګ غاړه چې کوم دی نو هغه روزي داسې روزي نو ځکه یې موزي سره تشبیه ورکړي نو عرض مې دا کولو چې کوم کس هغه د قرآن پاک هغه معنا نه بیانوي چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په درجو سره په واسطو سره د اسلافو په ذریعه مونږ ته را رسېدلي د دې ځان نه بله معنا بیانوي تحریف کوي په قرآن کې د ده په باره کې به رسول په ورځ د قیامت ګواهي ورکوي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا زما د قوم قرآن پاک تر کړو بیا ابن کثیر رحمه الله مفسر هغه فرمایي چې دین علاوه په دې کې ټول دغه داخل دی یو سړی دی هغه قرآن پاک زده کوي نه دا هم پکې داخل دی الله مدې وساتي درجه په درجه یو کس دی قرآن پاک زده کړی دی په ناظره لیکن تلاوت کوي نه رمضان غیر رمضان قرآن پاک یو حدیث مبارک ذکر کړی دی علامه ابن کثیر رحمه الله غوي چې په ورځ د قیامت به هغه سړی چې قرآن پاک ویل او تلاوت کولو یې نه دغه مصحف به د ده په دې غاړه کې پروت وي د ده په دې غاړه کې وي او دا قرآن به وایي چې یا الله زه ستا کلام یم او دې سړي پرېښیم ده ته دې حواله کړم ده پرېښم هغه مجرم په غاړه کې به پروت وي تلاوت کولو مې نه د په کور کې خو بعضې خلک قرآن پاک ته ښې جامې واشي دا یې کمیس دی دا یې کڅوړه ده دا یې رومال دی دا شی دی دا شی دی خو تلاوت کوي نه د دې حقوق دا نه دي د قرآن کریم حق تلاوت دی د قرآن کریم حق په معنا پوهېدل دي د قرآن کریم حق د هغې په احکامو باندې ځان پوهول او په هغې باندې عمل کول دي د قرآن کریم حق د هغې ترجمه او تفسیر زده کول دي که هر یو کس نشي زده کولی کم از کم په علاقه کې داسې کسان وي چې هغوی د قرآن پاک ترجمه او معنا باندې پوهېږي چاته ضرورت شي چې هغه ورته ځي هغه ورته جواب ورکوي نو په دې کې درجه پر هغه حافظ هم پکې داخل دی چې حفظ یې کړی دی د قرآن پاک او بیا د هغه حفظ ساتلی نه دی وایي نه په نفلو کې وایي نه په فرضو کې وایي نه دغسې تلاوت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې وفرمایل چې غټه ګناه په ګناهونو کې لویه ګناه دا ده چې قرآن پاک چا یاد کړی او بیا هیر کړي یا د قرآن پاک صحیح یاد کړي او بیا هیر کړي اگر که بعضې حضرات د دې توجیه دام بیانوي چې د هیر نه مراد دا دی چې بالکل ورته ګوري نه تلاوت کوي نه که چېرې پکې تلاوت کوي نو بیا هم د ده غاړه خلاصه نو عرض مې دا کولو زما عزتمند دی چې قرآن کریم د دې د رمضان سره ډېر مضبوط تعلق دی ځکه خو د الله رسول په تراوه کې ودرېدو ورپسې صحابه کرام ولاړو او یو شپې وکړو څه وخت یې ورسولو بیا په دویمه شپه باندې تراویح وکړو بیا د هغې نه زیاتې کې بیا په درېیمه شپه کې نو پېشمني ته ورسېدې صحابه وایي دومره یې اوږدې کې هغه تراویح قرآن پاک یې دومره پکې ووې چې زمونږ یاره شوه چې ته پېشمنۍ رانه قضا نه شي بیا دې سره سره زما عزتمندو د الله جل شانه ذکر تسبیح دا په کثرت سره کوي د قرآن پاک تلاوت کوي ذکر الله رمضان سره په رمضان کې او بیا په ذکر الله کې آسانه چې هر چاته ورځي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا سم راځي او بغیر د واو نه راځي سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله دا سم راځي الله اکبر ډومبه وایا بیا نور وایا لا اله الا الله اول وایا بیا وایا احادیثو کې مختلف روایتو کې مختلف ترتیب سره راځي دا الله جل شانه ذکر چې قرآن پاک کې تلاوت کې او د الله جل شانه ذکر ډېر ډېر کې نو د عظیم فتنې نه به بچي هغه فتنه د ژبې ده په دې رمضان کې ژبه خطا استعمال شي د هغې نه جګړه جوړه شي شور ته جوړ شي لاسو لګئ کنځلې وکړي او یا خبره ډېره لرې لاړه شي په هغې نه چې کوم دی نو کله کله پکې مرګ او ژوبله مو شي د ژبې د غلط استعمال له وجې چې ته کله قرآن پاک سره لګیای ذکر سره لګیای تسبیح د لاس کې دي دا مذکره ده د الله جل شانه تسبیح او تحمید وې ژبه دې محفوظ ده اوس په دې باندې تا ته موقع نه ملاویږي امام ابو حنیفه رحمه الله مناقبو کې لیکلي دي چې یو سړي هغه زمانه کې هم حاسدینو لکه څنګه چې نن سبا بعضې بد قسمته په بعضې اسلافو پسې خبرې کوي
نه امام ابو حنیفه رحمه الله په هغه زمانه کې محاسن حسد هغه چا سره کېږي چې کوم سړی کې کمال وي الله جل شانه په هغه کې څه خوبي اچولي خوبي هغه سره حسد کی د دنیا د خلکو حسد د مال د بنگلې د سورلۍ او د کاروبار د پیداګیر په دې سيزونو کې او کله کله د حسد وجوهات نورم جوړ شي عزت دام حسد دې سره حسد راځي نو امام ابو حنیفه رحمه الله ته یو سړی کنزل کول استاد امام سے بد جواب نه ورکول بیا یو ځای کې لارې دوه شوې د هغې سړي لار دا وه او د امام صاحب لار دا وه امام صاحب ورته ودرېد وایي صاحب که نور څه وی نو دې ځای کې ووایه ځکه چې زما لار بېلېږي اوس نن سبا زمون په دې معاشره کې داسې سړي ته وایي فلانکی ډېر بې غیرته دی فلانکی دی ډینګړی دی داسې دی دا پیغور ورکوي دا پیغور ډېر خطرناک شی دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی شمائل ترمذی کے حدیث تے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائیں چې دا الله رسول د خپل ذات تبارک نه دی غوسه شوی چانه بدل نه دی غشت او چې کله به د شریعت خلاف ورزی لیدا خدای د حکم بیا به دومره غوسه کېدو چې غوسې ته به سوکټنګېدې نشو او مونږ چې نن سبا نه غوسه کېږو او خاندو داړې چینګې کو نو هغه ځای کې چې کوم ځای کې شریعت پورې ټټوب او خندا کی عام معاشره کې دغه طرز دی نن سبا او زمونږ د غوسې موقع هغه چې زما ته چا کنځل وکړه ما ته چا سپکو کتل هغه زمونږ د غوسې موقع بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې او د لارې خلاف عرض مې دا کول زما عزتمند شي دا جبه دا محفوظ ساتل پکار دي قران کریم کې الله جل شانه او الله دې زمونږ رب په مونږ ډېر مهربان دی هغه مونږ ته هغه سيزونه خي چې هغه مونږ د بار مضر او نقصان ده دي چې دین ځان ساتي او هغه سيزونه راتوي چې دا کوي چې کوم موږ د بار مفید دي په سورۃ الجمعه کې قران پاک کې الله پاک فرمایي فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے ادا کی جائے فانتشروا في الارض تو زمین میں پھیل جاؤ وابتغوا من فضل الله اور اللہ کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرو چې کله موس ختم شي بیا پزماکه کې خواره شي فانتشروا دا انتشار ضد دی د اجتماع دی ته وي غیر چا پیر نه خلک یو ځای ته راغون شي او انتشار دی ته وي غون خلک خواره شي مونږ ته استادانو وي او اهل علم وي مفسرین وي چې دی انتشار کې دی طرف ته نه خدا چې کله ته د جمعات نه اوزي او د جمعات په دروازه باندې ولاړ یو تاویلی ماویلی او بحثونه کې نو په دې کې خبرې ډېرې کېږي نو جګړه پکې جوړه شي او دا جګړه چې جوړه شوه نو چې کوم عمل نیک په جمعات کې تا کړی دی مز تلاوت ذکر هغه ختم شي شیطان پتا باندې سودیږي نه د هغې د محفوظ کولو طریقه دا ده چې دا سرمایه چې تا کوم واغشته جمعات نه دا ځان محفوظ کړ لاړ شه دې ځای بالکل چا سره مه ودرېږه نو چې کله سړی قرآن پاک تلاوت کوي د الله جل شانو ذکر کوي هغه وایي ما ته فراغت نشته د هندوستان یو شاعر هغه وایي په شعر کې مذهبی بحث میں نے کی ہی نہیں اتنی فرصت مجھے ملی ہی نہیں دا بحث چې دا څنګه دا داسې بعضې خلک چې کوم دی نو هغه په مسله ځان نه پوهېږي هغه به تا ته په موبایل کې یو کلیپ راواستی تا ته وایي چې دې سړي خو دا ویلي ته څه وی ده ته دا میدان ګرمول خوند ورکوي چې تم څه ووایه بیا به دی هغه ته دا واستی چې هغه دا وی ده دا وی دې نه به جوړه شي جګړه کله جګړه په موبایل هم کېږي او کله مخامخ هم کېږي دا فضول بحثونه دې کې زما عزتمن نو مه پروزئ د الله جل شانه د رضا د هغه د خوشنودۍ د هغه د قرب په کومو څیزونو باندې راضي کېږي خوشحالېږي هغه کارونه ډېر زیات وکړه د رمضان مبارک میاشت ته الله جل شانه ګوري چې زما بندگان څه کوي خالص د هغه د رضا دپاره کار کو یوازې په تنهایي کې قرآن پاک تلاوت کوه چاته مه وایه چې دومره ختمونه مې وکړل دومره سپارې مې ووې او تلاوت کې مشغول اوسه ذکر کوه چاته مه وایه
په مخ کې د خلکو کوا، په ډډې ته هم کوا، یوازې هم کوا، جمع کې هم کوا، په کور کې هم کوا، په جماعت کې هم کو، په بازار کې هم کو، هر ځای کې کو. دا الله جل شانه سره تعلق ساته. د انسان خپل حاجات دي، ضروریات دي، هغې دپاره وخت واسه چې کله ضرورت پوره شو بیا د الله سره مشغول شي. الله جل شانه دې موږ ته د خپل نیک عمل محفوظ کولو او په رمضان کې د ډېر تقربات او طاعات او مقبول اعمالو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله.